ګرانو کتونکو د باجوړ په علاقې کې یو ډېره زیاته افسوسناکه واقع شوې ده. د اسسټنټ کمشنر په ګاډي باندې دماکه شوې ده او په دې کې د اسسټنټ کمشنر سره 15 کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. دې حوالې سره چې کوم د پولیس طرف نه موږ ته انفارمیشن ملو شوي دي تر اوسه پورې هغه وایي چې اسسټنټ کمشنر دی فیصل اسماعیل دا په تحصیل نواګې کې په ډیوټۍ باندې روانو په خپل ګاډي کې د دوران کې د دې په ګاډي باندې دماکه شوې ده. په دې دماکه کې چې کوم دی اسسټنټ کمشنر فیصل اسماعیل دې سره چې کوم تحصیلدارو عبدالوکیل بل کانسټیبل زاهد یو راهګیرو فضل منان ټوټل دې دماکه کې وایي چې 15 کسان شهیدان شوي دي. د دې هغه ګاډی چې کوم دی هغه زه تاسو کوشش کوم چې اوخم هغه مکمل تباه شوی دی په دې دماکه کې دی دغه ټایم کې په ډیوټۍ باندې د دې واقعي سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی هغه جاری شوی دی په هغې کې ښکاري چې دا بلاست شوی دی. د آی جي پي خیبر پښتونخوا وینا دا ده چې هغې د بم ډسپوزل یونټ کسان هم دغلته لیږلي دي او دغه سی سی ټي وي کیمرو ریکارډنګ چې کوم دی بیا په ساینسي خطوط باندې د تفتیش حکم هم ورکړی دی. ای وایي چې یاره زر په پولیس پته لګوي چې یاره په دې باندې دا حمله چا کړې ده خو واقع چې کوم ده څنګه ما تاسو ته ووایي نو ډېره زیات افسوسناکه ده. یو ځل بیا داسې په دې زموږ په صوبې کې د دهشتګردۍ واقعات چې کوم دي په هغې کې یو ځل اضافه شروع شوې ده. پرون هم په لکي مروت کې دوه پولیس والا چې کوم دي شهیدان شوي د هغې نه 3 ورځې پهله په پېښور کې یو پولیس کانسټیبل چې کوم دی هغه شهید شوی نو الله دې رحم وکړي. خو یو ځل بیا د صوبې حالات چې کوم دي هغه خراب طرف ته روان دي. الله دې نه کړي چې دا دهشتګردي د واقعات مزید زیات شي. الله دې وکړي چې په دې کې کمی راشي.